بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو السلام علیکم. تیر ورځ ما یو ویډیو کوم چې ډاکټر اشرف غنی صاحب یو ټویټ کړو په پاکستان کې مختلف د مدني ټولنې خلک چې کوم تحریک چلی په خاصه توګه پښتون تحفظ موومنټ د هغه حواله سره هغه کې یو څو الفاظ ما استعمال کړو. خو ګوره چې کله مونږ په پښتو کې خبره کوو نو بیا د پښتو متلم شته دی، د پښتو ټکیم شته دی. ټیک ته هغه مونږ ته احتیاط پکار دی. خو زه دا وایم د سړی د زړه نه چې کله یو سړی خبره کوي چې پاکستان او افغانستان د څومره نږدې دي په دې حواله سره چې کله پریزیډنټ کرزی صاحب حامد کرزی صاحب کله صدر و د دې یو ویډیو به زه تاسو ته ښیم چې د هغه خیالات سو. خو زه ته هغه کې ګوره درې خبرې زه خبرې کوم. یو پی ټی ایم څه شی دی، د پی ټی ایم ایجنډا څه ده، 1 2 اشرف غنی صاحب پوزیشن څه دی، اشرف غنی صاحب دا ټویټ ولې ورکړی، او دریم زما خپل پرسنل ایکسپلینیشن ته نشم ویلی خو زه خپل زما چې کوم رای ده. پښتون تحفظ موومنټ دا د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمې او بیا د پاکستان د پښتنو ځوانانو تحریک دی. د هغې اهداف چې کوم دی بالکل کلیر دي. لمبې هدف چې کله راغی قبایلي سیمه کې آئینی حقوق غوښتل. دا اوس په هر ملک کې او سپیشلی په پاکستان کې که بلوچستان بلوچ موومنټ هم چلیږي، سندھیان هم خبره کوي، سرایکی هم خبره کوي، سرایکستان خبره کوي، د سرایکی صوبې خبره کوي. په پاکستان کې هزاره ډویژن زمونږ پښتانه قبایل دي، هغوی خپله دپاره د جدا صوبې خبره کوي. په هغې کې هم چې کله تحریک چلیدلو نو 12 کسان په هغې کې هم شهیدان شو. اوس آئینی حقوق غوښتل دا ملک کې دننه. دویمه خبره د قبایلي سیمې دپاره ترقي او هلته کې چې کوم دی د ډیولپمنټ او د خلکو د مخکې تلو دپاره هغوی ته سوشل سیکټرز په خاصه توګه د صحت په خاصه توګه د تعلیم او هغوی ته هغه ریسپیکټ ورکول، ځکه چې قبایلي سیمې خلک چې کومو هغه د پاکستان سره داسې په باقاعده توګه باندې د هغوی مرج نه و، هغه ډیمانډ و. درېیمه خبره دا وه چې ماورای عدالت قتلونه چې کوم کېدل دا یوازې دا د پښتنو سیمه کې کېدل، دا په کراچۍ کې لکه تقریبا د 4,000 کسان چې دغه وجلي دي راونوار. په دې 4,000 کې به زه وایم چې 4,000 او د لکه 3,900 او دا 90 چې کوم دي که نه د تقریبا 99% چې کوم دی په دې کې د مهاجر قومي موومنټ خلک یې پکې شتو، په دې کې سندھیان، په دې کې بلوچ، په دې کې پنجابیان شتو، په دې کې پښتانه مو. نو دا ماورای عدالت قتل دا خبره چې وه دا هغوی د ټول ملک دپاره هغوی په بلوچستان کې هم د تحریک کله چې هزارو سره زیاتې کېده دغه د پښتون تحفظ موومنټ هلکانو چې 2,000 له هم جلیل حیدر چې کله کیمپ لګولو دیوله تلله، ماما قدیر چې کم تحریک چلو هغه هم د دې سره. اوس دغه شانتې په قبایلي سیمه کې چې کوم د لینډ ماین یعنې د ماینونو کومه خبره وه هغه ډیمانډ دی، هغه اوس هم دی. او د دې ټول هر څه د پاسه یو پرسپشن دا دی چې یاره د پاکستان اسټابلیشمنټ چې کوم دی په قبایلي سیمه یا پښتنو سیمه کې د پراکسي وار چې کومه خبره کېدله، ځکه چې دا جنگ چې کوم دی د ډېر وخت نه دا یو ډیټي جنگ ډیکلیر شو. نو د پښتون تحفظ موومنټ اوس هم دا یو جینون ډیمانډ دی چې یاره په قبایلي سیمو کې پراکسي وار یا ګوډ اینډ بیډ طالبانو چې کومه خبره به کېدله په پاکستان کې د هغې خلاف دا یو تحریک او دا جینون دی. په دې کې اوس سره یوازې پښتون نه دی ولاړ، په دې کې پنجابي هم ولاړ دی، په دې کې سندھی هم ولاړ دی، په دې کې بلوچ هم ولاړ دی، په دې کې سرایکی هم ولاړ دی، په دې کې اوس سره د کراچۍ مهاجر کمیونټي چې کومه ده هغه هم سره ولاړه ده. ټول په شریکه باندې دغه چلی. اهم خبره بله میسنګ پرسن، هغه خلک چې هغوی باندې څه کیس نشته دی او د هغوی پته نه لګي چې چېرته. دا یو ډېره کنټروورشل مسله ده په پاکستان کې، فوج له طرفه د حکومت له طرفه دې څو ځله ایکسپلینیشن راغلی. اوس د میسنګ پرسن دا خبره چې کومه ده دا یوازې بیا اگین د پښتنو نه ده. نو پښتون تحفظ موومنټ دا د ټولو دپاره یو مشترکه تحریک دی. بلوچانو دا د ډېر وخت نه د هغوی دا ډیمانډ و، دا د بلوچانو تحریک دی. دا د پنجاب نه هم میسنګ پرسن کوم چې د نقیب سره کس چې لګېدلی و هغه هم د پنجاب و د انټیریر پنجاب نه هغه اوچت کړی شو. نو دا د پنجاب نه هم میسنګ پرسنز دي، د سند نه هم دي، د کراچۍ نه هم دي او د سرایکی بیلټ نه هم دي. نو دا د ټول پاکستان یو مشترکه یو ایشو ده. نو د ټولو دې کې لکه تاسو کتل چې زما په هغې باندې یوازې زموږ د پښتنو سره سره زموږ د پنجابي وروڼه چې کوم دي زموږ سندي مهاجر هغوی ته هم پې دا احساس دی چې یاره په دې مسلو باندې ریاست له خپله پالیسي کلیر کول پکار دي. اوس دا د پښتون تحفظ موومنټ دغه ایجنډا ده. د تیر یو کال راسې پښتون تحفظ موومنټ سره تقریبا زه وایم چې 70 to 80% پښتانه چې کوم دي د هغوی د ایجنډې سره ایګري کوي، پنجابیانو سره ایګری کوي، سندھیانو سره ایګری کوي، بلوچو سره ایګری کوي، سرایکیانو سره ایګری کوي. مطلب په دې کې څه دوه رایې نشته دي د هغوی چې کوم ډیمانډ دي. اوس
ډیمانډ کوي بیا جلسې هم کوي جلوسونه هم کوي او ما ولسلی چې ورته وایي بهترین چې اوسه پورې د پښتون تحفظ مومنټ څومره تحریک چلیدلی دی پرم نه تحریک چلیدلی دی که په اسلام آباد کې کړي دي که په هر کړي دي راغونډ شوي دي سلوګنز باندې چې کوم دی د ریاست اعتراض کیدی شي چې یاره هغوی کوم بعضې داسې چغې چې وي یا بعضې نارې چې وي پکې بعضې خلک د هغې د وجې نه چې کوم دی ریاست لږ محتاط دی چې یاره اوسه پورې ریاست هم د هغوی خلاف هیڅ کاروایي په یو ځای کې نه په اسلام آباد کې داسې کړې ده ټیک تو د پکړ دکړ دغه په خپل ځای باندې خو لکه چې سړی وي چې وایلنټ اکشن اخیستل چې کوم دی هغه اوسه پورې نه دی کړی نه بیا پی ټي ایم چې کوم دی هغه لیوله پورې وایلنټ شوي دي اوس په دې وخت کې د ډاکټر اشرف غني صاحب له اړخه چې کوم دی بیان راتلل چې یاره د پاکستان کې دا کوم بلوچ او د پښتنو سره بیا خو ته ټول پښتانه نه بیا ته ټول پاکستانیان یاد کا چېرې که پنجابي دی که سندھی دی که سرایکي دا ما چې وی چې د دې نه بوی راځي هغه بوی هم دغه وجه وه او بله خبره دا ده چې اوس د دې په اړ کې زه هغه خبره کوم کومه چې ما په هغه ویډیو کې کړې وه موږ به زه به د پېښور نه شروع کړو د خپل پېښور نه په پېښور کې دماکه چا کړې په پېښور کې خودکش حمله چا کړې زما په قبایلي سیمه کې څوک چیرې دا جګړه کېدله قبایلي ملک چا وجلې دا نه پنجابي وجلې نه سندي وجلې نه امریکني وجلې دی دا خپل قبایلي وجلې دی خپل پښتون چې کوم دی پېښور دړې وړې کړې مخکې د قام پرستو چې کله مومنټ چلېده په 70s کې په هغه ټیم کې د قومیت په نوم باندې په پېښور کې دماکې شوي دي په باجوړ کې شوي دي په مردان کې شوي دي په قبایلي سیمو کې په بنو کې شوي دي او هغه به هغه چا کو چې هغوی به ځان ته نېشنلسټ یا قام پرست وي هغوی هم دا کړي دي خپل ځان یې په خپله وجلې د هغوی دماکه په لاهور په واشنګټن او په لندن کې نه وه د هغوی دماکه په پېښور په مردان په باجوړ په ممن په سوات په ملکنډ په کوهاټ او په ډیر اسماعیل خان کې به وه اوس د هغې نه پس چې د مذهب په نوم کوم خلک راغې هغه هم پښتانه د دې سیمې خلکو نو او دغه شانتې په افغانستان کې نو ما ځکه وی چې ګوره موږ پښتنو له لږ ځان له سوچ پکار دي دا د جذباتو خبرې نه دي چېرې تاسو به ما ته کنځلو کوئ زه به تاسو ته کنځلو کوم دا د جذباتو خبرې نه دي دا جنگ په افغانستان کې راوړو نړیواله ورورولي پاکستان امریکې څومره خپلو وجلي دغه شانتې افغانستان که پاکستان روان کړی که امریکې روان کړی که سعودي عرب روان کړی که ترکیه روان کړی که ایران روان کړی دی تاسو ماته دا ووایئ د ایراني سړی پکې نه دی مړ پاکستاني پکې نه دی مړ سعودي پکې نه دی مړ که مړه دي نو افغاني ټوپک زماو یا د امریکې یا د سعودي عرب د هر چا چې خو اوږه ستاسو وه مولا ستاسو علم ستاسو سیاستوال ستاسو فوجي ستاسو خوره ستاسو وه وجلې مو هم خپل ځان دی نو ما هم په دې کنټکس کې خبره کړې ده چې مونږ هم او بیا خلک جنګي څوک دا خو یو حقیقت دی زمونږ په پښتو کې دا خبره ده چرګان جنګول دا مونږ کوو سپي جنګول دا مونږ کوو سپی د خپل سپي سره جنګېږي چرګ د خپل چرګ سره جنګېږي وژنې هم خپل چرګ سپی هم خپل دغه کوي نو مې چې دا خویونه چې کوم دي پښتنو ته مونږ له به دا خبره منلي او که څوک نه مني نو د شترمرغ په شانتې په شګه کې سر نه دی وردننه کول پکار دا یو حقیقت دی چې پښتون چې کوم دی د خپل رور وجلې دی د خپل کور روان کړی دی د خپل پټیر روان کړی دی د خپل ځنګل که په افغانستان کې کړي دي او که دلته کې کړي دي نو دا حقیقتونه دي زموږ دا حقیقتونه به منو تر کومې پورې چې مو دا نه منلي چې افغانستان افغانانو روان کړی دی پېښور خپلو پښتنو روان کړی دی د بل چا دپاره یې کړی دی زما د پښتون سره هم چې ټوپک یو له سعودي ورکړو یو له هند ورکړو یو له تا ورکړو یو له امریکې ورکړو ستا د افغاني سره هم چې ټوپک نو یا د پاکستان نو یا د امریکې یا د ایران یا د ترکیو یا د ما ځکه وی چې دا کارونه چرګان کوي او دا کارونه زناور کوي انسانانو کې زموږ سره خوا کې پنجابي موسی سندي موسی نور موسی په هند کې وګوره په ایران کې وګوره نو ځکه ما دا وی چې په دې حوالې سره دا یو ایکسپلینیشن یا تاسو ته مې وی چې دا خبر ما په دې کنټکس کې کړې ده او موږ له دې خبرو نه راوتل پکار دي پاکستان او افغانستان دوه ملکونه دي خپلو کې ورورولي پکار ده او په دې حوالې سره زه ته یو ویډیو ده زموږ سره د ډاکټر اشرف غني صاحب د پخوانی جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي صاحب کله چې هغوی صدر په هغه ټیم کې هغوی د پاکستان باره کې څه رایه وه نو زه وایم چې دا وورو د دې نه پس تاسو سره په دې باندې زه به یو وړه شانتې خبره کوم خدا نہ کرے اگر کبھی بھی پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہو گئی تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اچھا آپ پاکستان کے ساتھ ہیں؟ بالکل ہم آپ کے بھائی ہیں جس طرح پاکستان نے ہم کو
जगा दिया। जिस तरह पाकिस्तान ने हमको भाई समझकर घर दिया और महाजर की तरह उन्हें उधर हम बहुत इज्जत से रह गए, उसी तरह अगर खुदा ना करता पाकिस्तान के ऊपर ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो उस सूरत में अगर 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 पाकिस्तान पर कोई हमला करे, if Pakistan is attacked and if the people of Pakistan need Afghanistan's help, Afghanistan will be there with you. Afghanistan is a brother. Against all that Pakistani establishment has done to Afghanistan, Afghanistan is still a brother. Afghanistan will never forget. دا هغلی حامد کرزی صاحب کله چې هغوی جمهور رئیس د افغانستان صدر دا د هغوی خیالات و چې یاره پاکستان زموږ سره ډېر ښه کړي، دغه شانتې افغانستان هم د پاکستان سره ډېرو وختونو کې ډېر زیات ښه کړي. دواړه ملکونه دي، دواړو ملکونو له که دواړو ملکونو تعلق ښیي، د دواړو ملکونو یو بل سره راشه درشه ښیي، هله به دا سیمه ترقي کړي. او په دې کې زیاته پیدا بیا د پښتنو ته ده، که پښتون د بارډر نه اخوا دی که پښتون د بارډر نه دې خوا دی، د چترال نه راواله تر ساوت وزیرستانه پورې دا د دې ټولو دا چې پرم نشي نو بیا ستا دا ټوله سیمه هله به ترقي کړي چې افغانستان کې امني. افغانستان به هله د نورستان نه راواخله تر هلمنده پورې به هله ترقي کړي چې د پاکستان د سیمو سره سموي. نو دا ده چې په دې وخت کې مونږ ته جذباتو کار نه دی اخیستل پکار. او واقعي یو وارې بیا وایم دا زه ځان ته هم وایم چې مونږ له د چرګانو خویونه نه دي پکار، مونږ له د ځناورو خویونه نه دي پکار، مونږ له د انسانانو خویونه پکار دي. لکه څنګه په نړۍ کې چې نور خلک اوسي دغه شانتې مونږ له هم اوسېدل پکار دي. خپله ځمکه چې کومه دی، خپله خاوره چې کوم دی، یو پرپیچول یو همیشه جنگ کې چې کوم دی نه دی بوخ کول پکار. او زمونږ له نه دي پکار چې خپله اوږه د هر چا ټوپک ته چې کوم دی حاضره کړو.